بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زينا خادم مخک منګه دا ادوات الاستفهام شروع کړیو. په ادوات الاستفهام کې منګه د حمزه استفهامیه باس کړو او د حل باس کړو. نو موږ ویلو چې حمزه دا د طلب تصور د لپاره هم راځي او د طلب تصدیق د لپاره هم راځي. لأن دې په ذریعہ سره مفرد سیس مبارک تاسو هم کیږي او دې په ذریعہ سره د نسبت معلومول د تاسو هم کیږي. او بیا چې حمزه د لپاره طلب تصور نو بدی کې به مسئولان هوسي شي او که حمزه د لپاره طلب تصدیق نو بدی کې به مسئولان هوسي شي. دا یاد دي کنه حمزه چې د طلب تصور د لپاره وي نو مسئولان هو په څه سيزونه کې دي شي پنځه کم دي مستند الیه مسند مفعول حال او ظرف او چې حمزه پکې طلب تصدیق د پاره نبی به مسئولانو سي نسبت پکې مسئولانو وي. دا شان دي پرون صاحب امرخ سبق منغه ویلو چې حل دا راځي د طلب تصدیق د پاره نبی په درجه هم صرف نسبت معلومولېږي. د دې په درجه سره معلومولېږي نسبت معلومولېږي او چې نسبت معلومولېږي چې لري نو بیا معادل ذکر کول هم ضروري دي او بل چې د دین وروستو چې لغول راځي نو کرام شي نه چې نن دا منقطعه وي یعنی د مکې ته جملې سره به تعلق نه نو ویلو چې هل جاء صديقك ام عدوك دا ویل صحیح نه دي ځکه چې د دې لپاره لږ تا معادل ذکر کول د دې لپاره نه راځي. دله اوسب د نه مبارک تاسو کوي د نسبت مبارک تاسو کوي چې استا دوست راغله لیکن راغله خو دې نه ویلېږي چې حال جاء صديقك ام عدوك چې ستا ملګری راغله دی او کنه ستا دلګي د مسؤلان هو د مسلمانین نه د مسلمانین په باندې د پوښتنه چې راتله چا کړی دي دشمن ته راغله دی او کنه دوست راغله دی بلکې دلګي په حل په سره صرف دا دغه نسبت دکی اور موږ په پښتو کو چې هغه ستا دوست راغله ملګری راغله نو په پښتو کو خدا صحیح ده خبره خو په عربی کو خدا د څه کتو د دې لپاره حمزه راولې جو بیا برابر کېږي شي ها ولکه دلته بیا مسئولان هو چې نن دا په کې لکه چې حمزه استفهام شي نو مسئولان هو په کې بیا مستنلی شي او صحیح ده بیا او دغه به معادل شي صدیق او عدو به معادل شي خو په عربی کې دا هل ټکه نه دا وسره نشي لګولای هل جاء صديقك معدوك ابل چاته پوښ کړو معنا چې په پښتو کو غوډه صحیح ده ته نه چې په پښتو کو غوډه څه بیل صحیح دي چې ایستا دوسر راغله لکه دشمن راغله نو په پښتو کو بیل صحیح دي په عربی کې کته اوس د دې په ځای باندې حمزه ولګي عادت شو چې اجاء صديقك معدوك چې راتل غشي وی دا مونږ معلومه ده خو راتل چا کړی دي ستا دشمن نه کړی دي او کنه ستا دوست کړی دي نو دست عربی کوم ویل شي حمزه خو چې کله حل وسره ولګي نو بیا ته څه شویل چې حل جاء صديقك ام عدوك ځکه دا حل په دې سره صرف نسبت په باره کې تاسو کولای کیږي او دلته ته دې لپاره معادل ذکر کو او په دې صورت کې بیا ته مسئولان هو پکې ته مسلمان وګرځي چې بیا معنا به دې ذکر چې حل جاء صديقك ام عدوك راتل خو کړی دي خو دا راتل چا کړی دي ستا دوست کړی دی او که دشمن دی کړی دي نو دې صورت کې بیا مسئولان هو چې دا مسلمان جوړیږي په دې خبره باندې وو شوي او چې کله حل د پاره طلب تصدیق وي نو په دې کې بیا مسئولان هو چې دا نسبت وي مسئولان هو پکې نسبت وي دا نه وي نه مسلمان او مسند ودا نه وي په دې باندې پوه شوي تاسو مې هم ویلو چې حل دا په دوه قسمه ده یو ته لګي حل بسيطه او دویم ته لګي حل مرکبه نو حل بسيطه دي چې هغه د یو سیس د وجود د پاره د یو سیس د وجود متعلق تاسو کې چې د سیس موجود ده که موجود نه ده ده هل عنقا موجود عنقا موجود ده کنه پوه شئ او بیا موږ ویلو حل مرکبه چې هغه کې د یو سیس ثبوت د بل سیس د پاره تاسو کې چې د یو سیس د دې لپاره ثابت ته او که ثابت نه ده هغه ته حل تبيض عنقا او ام تفرغ او تفرغ چې دا عنقا پرنده جنن دا مرغې دا اگې چې وکنه بچی راوړي نو نه لګي عنقا لپاره ته اگې ثابته او یا دایره لپاره بچی ثابته بلې باندې پوښتنه تاسو ها نو په ادوات الاستفهام ټول سو یولس کم حمزه حل
ما من متا ایانا کیفا. نو با ادوات الاستفهام کې دریم نمبر هغه د ما د دې په ذریعه سره یا د حقیقت په باره کې تپوس کیږي یا د ما په ذریعه سره د یو څیز د معنا په اعتبار سره تپوس کیږي. نو ما دوه قسمونه دي، یو ته لګي ما شارحه، دویم ته لګي ما هغه ډړ مو نه کنه دې طرف ته کنه دې طرف ته ما ته ګوره دی خوش. ها د ما څو قسمونه دي؟ دوه، یو ما شارحه وي او بل څه وي ما حقیقیه. ما شارحه او بل ما حقیقیه. نو ما شارحه ته وایي چې د هغې په ذریعه سره یو څیز طلب کولی کېږي، یعنی د یو څیز په باره کې د هغې معنی لغوي معنی اصطلاحي دا طلب کولی کېږي. د ما شارحه په ذریعه سره د یو کلمې مفهوم یعنی د هغې معنی لغوي او معنی اصطلاحي دا طلب کولی کېږي. یعنی یو ټکی دی غیر مشهور دی، یو ټکی دی سره غیر مشهور دی. د دې ما په ذریعه سره د دغه هغه وضاحت شارح تشریح ویلی کېږي وضاحت ته، چې د دې په ذریعه سره د دې وضاحت طلب کولی کېږي، یعنی مطلب د دې معنی اصطلاحي سره یا معنی لغوي سره. لکه تا د څوک وایي چې هلکه مل عسجدو، عسجد څه شی دی، یا ته مل لجین، لجین څه شی دی. نو اوس دلته کې دا ما شارحه ده، یعنی د عسجد ټکی چې دا غیر مشهور دی. نو د ما په ذریعه سره د غیر مشهور څیز دا تشریح وضاحت طلب کولی کېږي چې د عسجد څه شی دی. نو د دې په جواب کې مشهور څیز راځي. څه به راځي؟ چې داسې مشهور څیز موږ ته بیان کړي چې د هغې په ذریعه سره موږ ته د عسجد او د لجین معنی معلوم شي. ته چې عسجد هو الذهب، دا سره زر دی، او لجین هو الفضة، دا سپین زر دی. نو دې ته ما شارحه ویلی کېږي. ما شارحه څه ته وایي؟ چې پای کې د یو نوم د یو اسم شرح طلب کړی شي. څه طلب کړی شي؟ یعنی مطلب د دې کلمې د مفهوم لغوي معنی یا اصطلاحي معنی څه کولی کېږي؟ طلب کولی کېږي. لکه ته وایې چې مل عسجدو او مل لجینو، نو په جواب کې به د دې څه راځي؟ مشهور ټکي به راځي. څه به راځي؟ مشهور. یعنی موږ وایو چې عسجد، نو د دې عسجد په تعریف کې به ته داسې یو ټکی بیانې چې هغه څه وي؟ مشهور وي. لکه ته چې عسجد څه ته وایي؟ الذهب، سرو زرو ته وایي. او لجین څه ته وایي؟ سپین زرو ته. لکه پوه شوې په دې باندې. دویم نمبر دی ما حقیقیه. ما حقیقي دې ته وایي چې د هغې په ذریعې سره د یو څیز د حقیقت او ماهیت په باره کې سوال وکړلی شي. ما حقیقي دې ته وایي چې د هغې په ذریعې سره د یو څیز د حقیقت او ماهیت په باره کې تپوس وکړلی شي چې دا څیز په اصل کې څه و. لکه ته مل انسانو، انسان څه شی دی؟ نو د دې په جواب کې به ذاتیات ذکر کېږي. ذاتیات تاسو دې کلي په دوه قسمه نه، یو کلي ذاتي دی، یو کلي عارضي ده که نه، ویلي دي که نه. او ذاتي بیا په څو قسمه دی؟ په درې. کم دی؟ جنس، نوع او فصل. او کلي عارضي په څو قسمه نه؟ په دوه. کم ده؟ خاصه او عارض عام. نو د دې په جواب کې به د دې ما حقیقیه په دې کوم صرف په باره کې تپوس وکړو، د دې په جواب کې به ذاتیات استعمالېږي، یعنی جنس نو فصل دا په جواب کې راځي. تاسو کوی چې هلکه مل انسانو، نو د انسان د حقیقت په باره کې زمانه تپوس کوي، نو ته ورته به وایې چې دا څه شی دی؟ حیوان ناطقون. دا څه دی؟ حیوان ناطق دی. هلکه په دې باندې پوه شوئ. لکه تاسو کوی چې هلکه مل انسانو، انسان څه شی دی؟ ورته ورته وایې چې ضاحکون. دا ضاحک ته نه شو، یا ته وایې چې قادمون. په جواب کې به دغه ذکر کوي. جنس نو فصل په دې کې به ذکر کوي، یعنی ذاتیات به ذکر کوي. نو د ما څو قسمونه شول؟ دوه. یو صحیح ما شارحه او نمبر دو ما حقیقیه. ما شارحه چې د هغې په ذریعې سره د یو اسم وضاحت طلب کړلی شي. څه طلب کړلی شي؟ وضاحت طلب کړلی شي، یعنی مطلب د هغې هغه معنی لغوي او معنی اصطلاحي د هغې په ذریعې سره څه کېږي؟ طلب کړلی شي. او ما حقیقیه څه ته وایي؟ چې د هغې په ذریعې سره د یو څیز حقیقت او ماهیت طلب کړلی شي. نو چې ما شارحه په جواب کې به څه راځي؟ مشهور ټکی، مشهور الفاظ به راځي. د ما شارحه په جواب کې به څه راځي؟ او دا ما حقیقیه په باره کې به څه راځي؟ ذاتیات به راځي. پوه شوې؟ لکه ته مل انسانو، نو په جواب کې به څه راځي؟ حیوان ناطقون. نو اوس دا حیوان چې دی دا جنس دی، او ناطقون چې دی دا فصل دی. لکه په دې باندې پوه شوئ. او کله کله
د دې ما په ذریعه سره د حقیقت او ماهیت په باره کې تپوس نه کولیږي بلکې د یو خاص صفت په باره کې تپوس کولیږي د یو خاص صفت په باره کې تپوس کولیږي لکه یو کس راغی ناشته راغی ناشته اته ته چې ما انت ته څوک یې نو زه عالم زه عالم یم یا وایي چې هلکه زه دلته کې راغلی یم مصري یم دا ګاډي ماډي برابروم د دې لپاره راغلی یم نو زه لږ تا ته څوک یم چې هلکه ته یو ناشنا سړی راشي او ته ورته چې ما انده ته صحیح او دا ته چې حیوان ناطقون زه حیوان ناطق یم نو دلته کې هغه پته چې ته حیوان ناطق یې خو مطلب دلته کې ته رالې نو دلته کې ته څه شی لکه سره پار راغلی نو دی وایي چې لکه زه میکینیک یم یا زه کاتب یم یا زه قاري یم یا زه عالم یم نو خاص صفت په باره کې کله کله تپوس کولیږي پوه شوئ نو د ما په باره کې د دریو سوزونو د استفهام دپاره راځي د تپوس دپاره راځي یو ما په ذریعه سره کله کله د یو اسم او د نوم شرح وضاحت طلب کولیږي چې د دې هغه معنا لغوي او معنا حقیقي د حصه ده پوه شوئ هغه پوه شوئ معنی او دویم نمبر کله کله په دې ما په ذریعه سره د یو څه حقیقت او ماهیت معلومولیږي او دریم نمبر کله کله په دې ما په ذریعه سره د یو مخصوص صفت معلومولیږي د مخصوص صفت په باره کې تپوس کولیږي نو که چرته د ما په ذریعه سره د یو اسم شرح وضاحت طلب کېدو نو دې ما ته به څه وایي ما شارحه او په جواب کې به مشهور الفاظ راځي څه راځي مشهور الفاظ راځي چې لکه مطلب دې په ذریعه ته وپېژنې ده او که چرته ما چې دی نه دا حقیقیو نو ما حقیقیه څه ته وایي چې د دې په ذریعه سره د یو څیز د حقیقت او ماهیت په باره کې تپوس کړی شي چې د ما په ذریعه د یو څیز د حقیقت او ماهیت په باره کې تپوس کړی شی هو نو دې ته به څه وایو ما حقیقیه او په جواب کې بیا څه راځي ذاتیات راځي ذاتیات څه شی دی یعنې دا به جواب کړی خاصه پکې نشته خاصه عرض هم دا عرضي اقسام دي جی او بیا موږ وویل چې کله کله به د دې ما په ذریعه سره د یو مخصوص صفت په باره کې تپوس کولیږي نو بیا په جواب کې دغه مخصوص صفت به راځي لکه یو کس راغی ناشنا راغی ورته ورته چې ما انت ته څه او ورته وایي چې یا زه عالم زه انا عالم زه عالم یم یا زه کاتب یم پوه شوئ نو په ادوات الاستفهام کې دریم نمبر څه شی دی ما او ما په ذریعه سره د څو څیزو په باره کې تپوس کېږي د دریو یا خو د اسم شرح طلب کېږي یا د یو څیزو حقیقت او ماهیت او یا یو مخصوص صفت بیانوي پوه شوئ څلورم نمبر په ادوات الاستفهام کې من دی سره من د ذوي العقول د تپوس دپاره راځي یعنې د دې په ذریعې سره د ذوي العقولو په باره کې تپوس کولی کېږي یعنې ذوي العقول هغه دوی چې پای کې عقل وي لکه ته من فتح مصر من فتح مصر چې دا چا فتح کړلی مطلب دا دی چې د دې هغه نوم موږ ته چې دا ته واخله چې دا ذوي العقول خو دی عقل پکې شته خو چې څوک دی نو ته په جواب کې چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه او کله کله د من په باره کې د من په ذریعه سره د یو کله کله د من په ذریعه سره تعیین مقصود وي څه مقصود وي تعیین مقصود لکه من جبریل څوک دی ته په جواب کې چې دا ملکوت دا یو فرشته ده او په فرشتو کې ټول نه اوچته فرشته ده غټه فرشته ده هغه پوه شوې باندې ها ما او من دا مونږ وې دریم نمبر متا نن سبق کې دریم نمبر او نور پنځم متا د دې په ذریعه سره د زمانه طلب کولی کېږي دې په ذریعه سره د زمانه تعیین طلب کولی کېږي د څه تعیینو د زمانه تعیین طلب کولی کېږي برابر خبره ده که هغه زمانه ماضي وي او که حال وي او که څه وي استقبال وي زمانه که حال وي او که استقبال وي هغه تاسو کوی چې هلکه متا جئته ته چېرته تللی وې کله تللی وې کله راغلی متا جئته ته کله راغلی نو ته ورته په جواب کوي چې غدن یعنې پرون او سبا هم ویلی شي یا دی چې متا ته ځه کله به ځې ته ورته وایي چې سبا به ځم یا به نن ځم په دې خبره باندې پوه شوئ متا په ذریعه سره سب تپوس کولی کېږي زمانه او زمانه بیا د زمانې د تعیین په باره کې تپوس کولی کېږي زمانه بیا عامه ده که ماضي وي او که څه وي حال وي ایانه د دې په ذریعه سره هم د زمانې متعلق تپوس کولی کېږي او په ایانه صرف د مستقبل سره خاص دی ایانه صرف د څه سره خاص دی یعنې د ایانه په ذریعه سره د زمانې تعیین کېږي خو صرف او صرف څه د مستقبل نو په متا کې او په ایانه کې څه فرق شو
متا عام دی دا د سر د زمانه ماضی په باره کې هم تعین کولای کېږي او د زمانه حال او استقبال په باره کې هم کېږي او دا ایانه دې دا صرف د څه سره خاص دی د استقبال سره دویم په ایانه کې دا خبره ده چې ایانه دا د هولناک او خوفناک څه لپاره راځي دا هولناک او دا خطرناک څه په باره کې سوال کوي دا غیر لپاره ایانه راځي لکه قرآن مجید کې الله پاک فرمایي يسأل ایانه یوم القیامه پیدا خلک د پوس کې ایانه یوم القیامه چې دا ورځ د قیامت به کله به وي ایانه یوم الدین په دې خبره مو شوي يسألونك عن الساعة ایانه مرساها ویې باندې نو ایانه دا هم د زمانه تعین لپاره راځي او متا هم راځي خو متا د تعین د زمانه لپاره راځي که زمانه ماضی او که حال وي او که او ایانه دا د زمانه تعین لپاره راځي خو کله په دې باندې پوه شوي تاسو او کله کله د ایانه راځي د څه لپاره په داسې ځای کې چې کله هغه څه وي خطرناک وي یا خوفناک وي هولناک وي په دې پوه شوي ها بل بس ووایم ښه ده بس ته وګورئ ورته اوس نو ګوره نن سبق کې موږ په حروف ادوات الاستفهام کې دریم څلورم پنځم او شپږم ویل نن سبق کې موږ څلور ادوات الاستفهام ویلو نمبر 1 ما ده ما څه ته وایي ما سره به راځي وما یطلب بها شرح الاسم او طلب کېږي د دې په ذریعه سره د اسم وضاحت شرح ویل کېږي وضاحت ته نو چې کله د اسم شرح طلب کېږي د ما په ذریعه سره نو په دې صورت کې ما ته به څه وایي ما شارحه او په جواب کې به څه راځي مشهور سي دا خبر اوس ځان ته نوٹ کوئ وما يطلب بها شرح الاسم او ما راځي د اسم د وضاحت لپاره راځي لاندې ورته لیکل دي المعنى اللغوي او الاصطلاحي یعنی د ما په ذریعه سره د یو لفظ معنی لغوي یا معنی اصطلاحي معلومه ولګي د یو لفظ څه معلومه ولګي او معنی لغوي او معنی اصطلاحي باندې جدا خامخا داږي دا بوشي وضاحت بوشي دا مل عسجد او اللجين عسجد څه شی نو په جواب کې سره راځي هو الذهب سره راځي هو الذهب او اللجين څه شی نو ته په جواب کې څه هو الفضه عسجد دا سرو درو لجين څه ته وایي او حقیقت المسمى یا د ما راځي د ما په ذریعه طلب کولېږي د یو مسمى حقیقت یعنی د کوم څه په اړه چې تاسو کولای شئ دا هغه حقیقت او ماهیت طلب کولېږي صحیح طلب کولېږي حقیقت او ماهیت طلب کولېږي نو بریښ وخت به ما ته څه ما حقیقت او په جواب کې به سره دي دا خبر اوسره نوٹ کوئ نحو مل انسان لګي انسان د څه شی نو په جواب کې به سره دي حیوان نه دریم نمبر او حال المذکور معها یاد لري ما په ذریعه سره با د خاص حالت په اړه کوم چې ذکر کړل شوی دی په اړه کې به تاسو کولېږي د خاص حالت په اړه کې به تاسو کولېږي کا قولی کله قادم علیکا لګستا وینا ہے کس ته چراغ پتا باندې اته ته چې ما انت ته په سوال کینو او ته سوې چې زه سم عالم مې ته صحیح نو چې زه عالم یم یا چې زه کاتب یم یا چې زه قاری یم الګه پوښوي ومن يطلب بها تعيين العقلاء او د من په ذریعه سره من طلب کولېږي په ذریعه سره تعیین د عقلاء ذوی العقول ته وایي چې بچا کې عقل موجودي بچا کې عقل موجودي او دا کله بیا په اعتبار د اشخاص سره او کله په اعتبار د تعیین سره وي کله په اعتبار د اشخاص سره چې په اعتبار د اشخاص سره دایره لپاره مثال من فتح مصر چا فتح کړل نو په جواب کې وسره دي عمرو بن العاص نو چې کله د دې په ذریعه سره اشخاص طلب کولېږي نو بیا په جواب کې دغه شخص معین برازي او کله کله به دې په ذریعه سره تعیین مقصود وي څه مقصود وي تعیین لکه من جبريل څوک دی نو مطلب دا دی چې دا جبريل دی دا انسان دی یا فرشته دی یا پیری دی څه شی دی نو دا په جواب کې چې اول ملک دا سره ملک دغه دی دا ملک فرشته ده پوه پښوي متا یطلب بها تعین زمانه د ما په ذریعه طلب کولېږي معین کول د زمانه ماضیان کانا مستقبلا کماضی او مستقبل وي یعنی د ما په ذریعه تعین د زمانه کې کا زمانه حال وي او کا زمانه مستقبل وي کم ماضی وي دا متا چې تکل راغلی ها متا چې زمانه سره ته څه وي چې بجواب وسره غدن یعنی سبا
یا صباحا سار متا دې ته کله راغله غدن معنا پرون چې پرون راغله مې سار راغلم او متا ته ذبو کله بزیدو متا ته معنا سره کتب کله دي بعد سنتين یو کال بعد بدما یا ته چې بعد شهرین بعد اسبوع یو هفته بعد بدما و ایانا او شپږم نمبر په حروف ادوال استفهام کې ایانا ده يطلب بها طلب کولګي په دې سره تعین زمان المستقبل خاصه یعنی صرف د زمانه مستقبل تعین په دې سره طلب کولګي وتكون في موضع تحويل او دا د خطرو بځيږي خطرناک ځایونه کې تحویل هولناکي ته لګي خوفناکي ته لګي یعنی د سي عظیم الشان سیس ته تاسو مبارک جنده ایانا راځي نام سیس ته تاسو مبارک نه راځي لکه قول تعالی يسالو تاسو کوي اخر ایانا يوم القيامه چې دا قیامت با کله وی یعنی دی وقوبه کله وی الګه پوه شوې دی باندې ها پوه شوې نن سبق کې منګه د ما من متا او ایانا مبارکه خبره ته وکړه د ما د قسمونه بیان کړل واړو شوه